سور په مزاری رای سوټه غاټه د منګوره وختي د لاشتا چې خوش کې درېمې بیا یو غواچ په ورګوي چې پلیار سي دا میږه توسه غونډې راځي یو ټولای نوستای یو سړی ژاغ ور وکړي چې او ملګریا دا څنګه ماجرا میږي دا څنګه منظر ویني سړا دا خو مش خوري دا خو پړنه چیرنه والا متاوین کوي زناوار د چې یو د پداب شاړه ولې دی وریده او بل چې دا کیما سورټې دو دا خو مش دشمن د انسان خوري دا څنګه خبره دو دایوی چې ورتار نشدي شبیا ورته چې زوی واکي صادر تا وکړه دا څه ډیره چې تا مشکله خبره آنه دو الا جل شانه اموی وا کورول ادا سر پناسب کړی دو چې دا ملګری غای چک ستر وګا پر امدا مغزر ډاټ کو حدیث خدا دا حدیث شریف چې سړای دا کور وخت لري څنګه کور شخو مې خپل باندې سره تر عمر وخت لري دي ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو تزو نصیحت کوي او وصیت درته کوي آدادی چې تاسو د نصیحت مې د تاسو د کورول په بارک چې د خپل کې مې کورولم دي دې په بارک شه یو نصیحت درته کو په د اعمال یو خو کیسه دادو چې دغه سره شتلو کې زکا چې د پښتې نه پیدا دي او دا پښتې وی کاژا او دا کاژولای د پښتې په دا چګه حساب شدای چې دا پښتې وکړه په دا خو به سره خپل پیل چې چیرته په دا چګه حساب شي کاژولای دا بوله فرمایي چې مشر رسول الله د نصیحت کو او وی چې کچیره خامخا سیخاوه دا پښته دو بیا در موتیږي پس سیخاول شي بیا دی متول او کدا غاسی غړاندا کې دو بیا دا اس کاژاوی لوړاوی او په د اخر ش زبیات استاد نصیحت کوو صحابه چې خپل کورول سره سلوک شکل دې حدیث مقصد څه دی چې خوږه پیغمبر صحابه ورته کښینول او د شذینا مثال یې د پښتې سره ورکا هغه کتاب لیکلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته یور اول هدا کیسه وکړه چې خپل کورول سره شس وکړي اخر چې کیسه ختمه ولا بیا دا ټینګولای په وکړه چې د کورول سره شس وکړي زکه چې دغه د پښتې نه جوړېږي علماء یې چې دای سزا پښتنه نه د ګوشه جوړه شوی لیا خو نسبت تای چې بی خوا د آدم علی السلام د کینه پښتنه جوړه شولا دیغه نه د شذ نسل در شوی دی لیا تمثيلا مثال پیش کړی دی چې شذ مثال د کینه پښته غوندې دی چې دوخه مافا ګروي او دا ګرولای ها یی چې پداپوس حساب شدای اشاره داتا کړی دو چې په ژبه او په دا کفاره کې څه ده دا کاژور دی چې یو څه سوچینا ټیک نه وي پاگلاوي او بل خبره ده چې خلق خپل نه وي خامخا کړتیږي نو په دا وجه سره توس بیا صحابه گزارا ور سره کوي او حسن سلوک ور سره کوي کا خامخا مرزونه ډنډا په نیولې واسطه خوله نو دو بیا در موتیږي متاول مطلب دا چې دای کی سولیا مرګ ترسي وژنه وکړه لیو دا طلاق تا رسی تعلق ورکوي پانا شادادو چې همیشه دې سره پوس مسلوک او پنصيحات وې رډه ډېره سختي نه به کې چې لوسم د بلا وخیږي نه او گزارو وخت لري ور سره کې نو دا خو زنانا په بارک شه مشته خوږه پیغمبر د خپل کور د وخت لري یو زنده او کله مثال ها پیش کړی دی په داک شهید شاکستانه چې شذینا نسل لاسته چې یو ولې خزا ویډر او بل پاګلې دي کاژولای ټول په دماغ سره سوچینا فکر نه گاډ واډ دي هغه عقل نشته ځکه قران ویلي دي چې اشده عقل حکام دی دینی حکام دی نو دغه وجنه دې سره حسن سلوک پچار دی حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي پتو شه سړی هغه دی چې هغه د کور په وخت ریښه شوی یعنی د خپل اولو یال سره شوی
په دا پورې موته یوه قیمتي خبره راویده شوله په یوه وخت یو سړی په مزاري سور دی کژولی دی پوره یې د غټ اژدها پلوس شه دی غټ منګور سوټی یې په زوی ته یې دوی پیزه یې سره یوله مې سوچ پې وکړه چې تعلق ورکړه ځکه قرآن فیصله دو فامساک بالمعروف او تسریح باحسان له خو خوږي کې ګلالي سوکالي سره سوته یا چې نه وي په خوږه طریقه سره رخصت کې قرآن اجازت کړی بیا مې سوچ وکړه چې نه ورکا کې پاګلا دو چې ویس تعلق ویر کې خلوصا کې دو بیا په غضب کا کړی شي خامخا مشکلات سره وروشي خړو شي دا شدا ډیره بیا مې چې صبر ځنه وکړه خو بیا مې په ځړک شروع غللا ځکه چې ګای دی وګړه زمینداری نه وي دا ته څوک تم دی چې رادا شزا پر شولې نه دو تعلق ویر کا خیر دی بل چا سره نه کا وکړو ځکه چې شنو خو نه خامخا شزته د خون ضرورت وي چې مو بیا سوچ وکړه چې نه سړه چې د کیمه واجب نه تعلق ورکاوي ته خو ځون نه خلاصاوي دا بل څه نه کا وکړو بل غریب خو داس نه پیژنې لکه مو چې پیژندري دو واته بل په غضب نه کا کاړوي ته صبر وکړه ته برداشت کا چې ته لوسه نه دیتا تکلیف راځي او دې توې دغه عمل له وجه نه سبب بل مسلمانونه دغه بالو سره په بالوخ کا کار نشي الله جل شانو د مو دغه روي په وجه سره متدا ولایت درجه ورو کړی چې تاسو مې وینئ چې په مزاري سوري په شپه لاله او په دادن یو الله دانه مدرو کړی او اجدهای سوټې دو نو ځا لا پاک دا مقام په دې وجه سره وکړي اې دغه ټول بیس نتیجه خلاصا دادو چې ترڅو پورا شریعه احکام نه موتیږي د الله او د رسول حکمونه نه موتیږي اتو د نسل د بچونه بربادای نه وي دی زنانه د لوسا دا په معمولی مرچ مثالی سالان ترکاری مړې سوي ما په دې باندې دمره لالچ د کور نه ده په چاره په لږ ویر کړه روکړه یې وانی ما خبره وکړه برداشت کړله کنه دا څه بده خبره نه ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي غالبا چې پتو شه بهتر سړی هغه دی چې آل خپل کورول په برک شه نروي صبر تا ور سره کوي شوخ تیر ور سره کوي او څه داسې نه د مش کو تیر واخه جهالت په تاریخ شه تیر دی یو داسې وی چې مطلب دمره حتی سړی ورسي چې همیش نو سره چې په غوږه غوتی چې کا پساره غوتی چې چلمین شزانه کوي ته بیا برداشت سره کوي الودید المنزا او دوسا هارون تمیز دا خو د شریعت ډېر غاړه کم دی په دا چیرې هڅه او د بازی نه دوه سره پچار له اخلاقی وخت لري ټیک نه دو او چون کې په نو وجه سره دې سره جنگ جاګاړې مندور شباد دا د شریعت طریقه نه دو دا د شریعت لیار نه دو حضور صلی الله علیه وسلم وایي ام عائشہ ته و چې مو سره منډه وایي دوی ته چې خو دې چې منډه سره ولا ام عائشہ تر مخشش و دوی ورته چې الله رسول الله خونه غاټله دا ورته چې نه بیا منډه سره وایي داس نه کیږي دا مې نه دوه خواشه دا نه مانه دوه ورو بیا سره منډه وایي چې کړه دوه برا منډه ور سره والله ام عائشہ رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخشش نبی علیہ السلام ورته ای عائشہ تلک به تلک خپل بداله مې ذکر کړو مو هدف وکړ وخت لري دا څه فضا شي چې صحابه خو چونکې میشه دین نړیر لري پس هغه د نبوت هغه د صحابه لیاره مپناو نکړه او شلای محترم دین میشه زونه لري کا ویج به زندگی یې غنا تانګ شو اې دغه واینا زندگی خواند لور شي الله جل شانه خدا نشته په خپل ژوند شه اترې کې وخت لري نصیب کې چې پنځل سوا کله حضرت محمد عربي مشتاق کی مجاز شو الله مو خوشاله جزاكم الله